أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وما كان ندی مناسب لنبی د پاره د نبی ای یغل چې سپټ کړي ومن او هر هغه څوک یغلل چې پټ کړي یاتی راتله به کوي بما په هغه څه باندې غله چې د پټ کړي وي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ثم توفى او بیا به مومي پورا کل نفس هر یو کس ما هغه څه کسبت چې د ګټلې وي وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نه کیږي افمن اتبع رضوان الله آیا هر هغه سړی چې هغه تابع وي د رضا د الله کمن باء دا پشان د هغه چا دی بسخط من الله چا چې ګټلې وي غصه د الله پاک ومأواه جهنم او زید د جهنم دی وبئس المصير او ډیر بد زید د رسیدو هم درجات د دې خلق مختلف طریقې دي عند الله د الله پنځ والله الله پاک بصیر لدن کې بما په هغه عمل باندې يعملون چې دی وکي مخکې آیاتونو کې الله جل شانه د توکل او د مدد خبره وکړه دې آیاتونو کې الله جل شانه فرمایي چې د نبی د پاره مناسب نه دي چې خیانت وکي او هر هغه څوک چې هغه خیانت وکي نو په کم سیس کې چې خیانت کړي وي هغه به د قیامت په ورځ په خپل سټ کې راوړي د ټولو نه اول لدی آیات شان نزول پیجندل پکار دي هدي آیات شان نزول د سې ده چې کله د بدر غزا وشوه د بدر جنگ چې ده هغه وشو دا غین اورستو چې کم مال غنیمت راغلو نو په هغه کې یو دوه سيزونه غایب شوه یو په هغه کې سور صادر چې ده هغه غایب او د مال غنیمت نه دویم په هغه کې تور نه و نو بعضی کسانو پکې دا وی چې دا دوه سيزونه بنوي عليه صلوات و سلام د ځان د پاره پاتې کړی وي ایثار کړی بوي نو الله جل شانه دا آیات کریمه را نازل کو وما كان لنبي ان يغل د نبی د پاره دا مناسب نه دي چې ځان د پاره سسیز پټ کی یعنی ستاسو د ذهنونه چې کم طرف ته زی نو نبی خود الله جل شانه یو نیک بنده یو مقرب انسان وي د هغه د پاره د سره دا خبره مناسب نه ده چې هغه د ځان د پاره یو سیز حصار کی پاتې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره شو صحابه کرام فرمایي یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام جمعه تراغه و چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام جمعه تراغه لا تشریف نو یخو چې واپس وته تیز لاړو صحابه کرام ویریدل چې خدای پاک خیر سي چلو شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لا جمعه تراغله نه دی واپس په ځار پخپو کړو لاړ لک ساعت رستو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا تشریف راوړو نبی علیه الصلاۃ والسلام منځ وکړو نمازنه ورستو صحابه کرام ته تپوس وکړو چې اې د الله رسوله دا څه مسله و چې تاسو راغلی او لا ناس نه وای چې تاسو نیغ واپس ووتلی نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې چا څه پیسې راکړې وي چې دا چاته ورکا چاته خیراتی ورکا نو زه چې کله جمعه ته راغلم نو ما ته ډایرک رایات شو چې زما هغه پیسې زما په کور کې دي نو مال عبادت خو نه راکو د دینه مخکې چې زلار سم هغه پیسې صدقه کم نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خدا شانو نو الله جل شانه دی مسلمانانو ته وایي چې تاسو لدا نه دی پکار چې تاسو د پیغمبر په باره کې د خبره وکئ بیا په دې بل آیات کې الله جل شانه فرمایي هر هغه څوک چې هغه خیانت وکي
غلا وکي پردې حق وي پردې حق ځان تراوکني دی به د قیامت په ورځ چې دا راوړي لکه مثال کې تور یو سړی لګیا دی پردې ځمکه ځان ترا را دخکي ځان ته را اړي کله په یو ځای کې پوله کله په بل ځای کې پوله بریدونه وهي یاد ساتئ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم سړی چې د بل سړی یو لیش ځمکه ځان ته واړي او قبضې کې د قیامت په ورځ به دا یو لیش ځمکه چې دا به د وو ځمکو د لاندې د دې سر نواله او وزمکه دا به د پمری کې پرتی وي او د په دې سر به دا بوج وي د قیامت په ورځ به روان وي نبی علیه الصلاۃ والسلام به فرمایي چې د مال مخې لراشي نو دی به ماته وي چې یا محمد زما مدد وکا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دته به زویم چې ما چې تاسو تراوړو هغه می تاسو تر رسولې دي پات تاسو په هغه عمل نه دی کړی او وس زما چې د زمانوم ته هیڅ پیدا نشي در کوله سچ دی کړي وس هغه د هغه سزا چې دنو هغه سکا دغه رنګ و د قیامت په ورځ بچی دی یو کس یو غټ اوخ چې دا پوګه کړی او دا کس بنبی علیه الصلاۃ والسلام ته چغي وهي چې اې د الله رسول زما مدد وکا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې زه الله جل شانه د صد پاره در لګلم هغه ما تاسو ته در رسول دي چې تاسو په عمل نه کړي نن د قیامت په ورځ د الله مخې تاسو سپارښت نشم کولای ځکه چې ما تاسو ته سره وړي هغه تاسو نه دی منلي دغه رنګ یو کس به د قیامت په ورځ سي غوا پوګه کړي دغه رنګ یو کس به ګډ پوګه کړي د سې چا چې سس پټ کړي یا په اساس کې خیانت کړي دی یا پر دې حق وهلې دی نو دا به د قیامت په ورځ چې دی په خپل او غباندې راوړي او د الله جل شانه دربار ته به راوړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بچغي وهي لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام برده خبره نه اوري او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وي چې ما خو په دنیا کې تاسو ته ویلو په دنیا کې چې تاسو په هغه باندې عمل نه کړي اوس چې خپل جوړ کوئ مخ ته الله جل شانه فرمای ثم توفى كل نفس بیا چې د پوره باور کې هر یو نفس ما هغه څه کسبت چې د ګډلې وي وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېږي بیا مخ کې آیات کې الله جل شانه فرمای افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم نیک سړی د الله جل شانه فرمان بردار سړی د الله جل شانه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام احکامات پوره کون کې سړی دی چې دی او بل سټ بل کس ګناهګار کس نافرمانه کس وای دا چرته هم یو شان نشي کېده کم سړی چې نیک وي د الله جل شانه رضا تلاش کوي نو الله جل شانه به جنت ته بوزي کم سړی چې د الله جل شانه نافرمانی کوي وای د دې سکه لکه د الله جل شانه غصه چې دی ګټي او د الله جل شانه غصه چې دی هغه ځان ته برابرې نو ردی سړی د پاره ځای چې دی هغه جهنم دی او دا ډیر بد ځای دی بیا ردی خلقو د پاره مختلفي طریقې دي مختلفي درجې دي کم سړی نافرمانه دی هغه په جهنم کې پروت وي کم سړی چې دی فرمان بردار دی هغه په جنت په محلاتو کې مزه کوي دا د الله جل شانه سره ردی خلقو درجې دي والله الله پاک بصیر لدن کې دی بما په هغه عمل باندې چې دی دا خلق چې کوم عمل کوي هغه د الله جل شانه مخې ته دی وما كان او ندي مناسب لنبي د یو نبی د پاره اي غل چغلا وکي ومن او هغه سوک یغل چغلا وکي اعتراض لوکي بما په هغه سبان غل چې د پټ کړي وي يوم القيامت پورس د قیامت باندې ثم توفى بیا به پورا ورکړي شي كل نفس هر یو نفس ته ما هغه څه کسبت چې د غټلې وي وهم لا يظلمون او پدیو بظلم نکيږي افمن اتبع ايه هر هغه سوک چې تابعداري کوي رضوان الله درزا د الله پاک کمن با آیدا په دا برابر دی پشان د هغه چا به سخطین چې ګټي غصه من الله د الله پاک و مأواه جهنم او زید د جهنم دی و بئس المصير او ډیر بد زید د اوسېدو هم درجات او د دې خلق مختلفي درجې دي عند الله پنځ د الله پاک والله الله پاک بصير لدن کې بما په هغه سبانه يعملون چې دا خلق کوي الله جل شانه يعمل كل تخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.